السلام علیکم عزتمنو نوی او تازه خبر. نن یو څو ورځې مخکې په کاټلان کې اسماعیل ماشوم ډېر سخت بې دردۍ سره قتل شوی او د هغه قاتلان ګرفتار کړل شول. چې هغه قاتلان څوک دي زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم، تاسو کو چارل زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساده ټلې نشان ووهئ چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. اسماعیل ماشوم عمر 9 کاله و، دا ډېر بې درده سره قتل شوی و. د ده په قتل په انظام کې ښځه، خاوند او اور ګرفتار شوي دي. د کاټلان پولیسو د 9 کالو اسماعیل شهید قتل په انظام کې 2 کسان ګرفتار کړي دي چې هغه ښځه او خاوند دي او دای وسره پکې بلې وسره پکې اور دی. دوی 3 کسان پکې ګرفتار شوي دي. دغه ګرفتار ملزم چې دی نو دا د اسماعیل دلی کلدار و، یعنې دوی سره په کارایي په کور کې به اوسېدل. دوی د شپې دغه اسماعیل ماشوم بوتلی او چې کوم ځای ته یې بوتلی هغه ځای کې قتل کړی او بیا یې سهار وختي دوی د کور مخې ته یو لښتې و هلته کې غورځولې. دا قاتلان د پولیسو په غټ تفتیش سره ګرفتار شول. دا واقعیت اسماعیل ماشوم لاش په 15 دسمبر د جمعې په ورځ سهار وختي پیدا شوی و چې په لښتي کې پیدا شوی و. دې ماشوم به په 3م سکول کې سبق ویلی چې د دې ماشوم اسماعیل د قتل نه بعد د سکول استادانو هم احتجاج کړی و او دغه د احتجاج په دوام کې ټولو پارټیانو د پولیسو نه همدا کار غوښتنه هم کړې وه چې دا قاتل د زر ته زره ګرفتار کړل شي. پولیس په خپل تفتیش کې ډېر کامیاب شول او دې سره یې ښځه، خاوند او ورونه یې ولا اوچت کړ او دا قاتلانو ومنله چې او دا موږ وژلی دی. منو دې قاتل له دې اخر څه سزا ورکړل شي. حتما راسره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.